أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت طیبه بیان شروع کړو او دا هغه یهودی کافر چاچه د سلو شخصیاتو باندې کتاب لیکلی دی او پاغه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم پاول نمبر کې لیکلی دی مایکل ایچ هارت. نو دا هغه د وینا مطابق میں خبر شروع کرے او ویلی میں سو ماوی مونگ لدى کافر قول دلیل نہ دے زمونگ پیغمبر مبارک لچے اللہ کملوی شان ورکڑے دے غدا چا صفتونو تا محتاج نہ دے بیاد کافر صفت تا محتاج نہ دے صرف دوم ردا چے عرب وی والفضل ما شہدت بہل اعداؤ کہ دشمن دے انسان صفتو کی نو دا دے انسان دا پرڑے رلوے خبر ہے. نو آگا چکل کتاب اولی کو بیے پاگئی کم میٹنگو کو او پاگا میٹنگ کی پاگا تقریب رونمائی وطوئی پاگئی کے دیر رلوے خلق قابل ترین خلق رو غختل دا دنیا پر ستا ناغی پہ اعتراض ہو کچھ دا کتاب تاولی کو نو خپل پیغمبر دیم رستو کو او عیسایانوی چی زمون پیغمبر دیم پدرم نمبر کے کو دا ولی دا مسلمانانو پیغمبر دے اول نمبر کی ولی رو نو دو جمعہ دا تما پاغی بیان کرے دے یو دعوی 13 جمعہ میں ویلی واسے مختصر کہ دا مسلمانانو پیغمبر وعدہ کرے دے و بچی شوی دے نو آغا خپل امت تا دا وعده دا بچو دا زندگی تیرولو بی بیانو سر بسنگ زندگی تیرے خدا بخاون سر سنگ جن تیرے بچو سر بسنگ جن تیرے بچی بخاون سر سنگ جن پلار سر سنگ جن تیرے بیا غم خادی بسنگ کے دا طولت نقشی وطا عملی خولی دی دا مسلمانانو پیغمبر او زمان پیغمبر حضرت اوستاسو پیغمبر چی عیسیٰ علیہ السلام دے نو آغا وعدہ نہ دے کر نو ٹک دا پیغمبر خپل بیانات کئی خپل حقوق ذکر کئی خو عملی تورے چونکہ وعدے نہ دے کڑے بچی نہ دی شوے نو عملی تورے خلق نہ دے پدے پوئے کڑے کہ دا خز حقوق دا خاون حقوق دا بچو دا بسنگے او پا دنیا کے دا خلق سر میل میلاب او دا زندگی نقش خلق تا عملی نہ دا خود رے مسلمانانو پیغمبر خولے دا او بیا بل آخری عجیبہ خبر اکڑے دا ویدامون پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ستاسو پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام عیسائیانو تاوئی ویدہ انفرادی جن خورا کڑے دے عیسیٰ علیہ السلام بزان لگر جدر اللہ دا دین دعوت پہ ورکو او دا دنیا نا بالکل کنارہ کشو عیسیٰ علیہ السلام یو با مسواک گردو یو با سر یو کنڈول جامو چوبا بے پسکلے یو با سر گمنز و چپاقی بے وقت گمنز دو دا عیسائیانو مذہب دو دا وی دین دو چکہ یو انسان وعد اونکی او دے زان دا اللہ عبادت کئی او دی یو جماعت یعنی داوی خپل عبادت خانہ کے ناستی او یا دی پا یو غار کے ناستی او زنگل کے ناستی رہبانیت او دی دا اللہ عبادت کے نو داڑی رغوارا دا داغی پا دین کے وعدہ نکول غوارا دا دا عیسیٰ علیہ السلام نقصان ندے گوری یو پیغمبر ناقص ننے تیر شوے ہر پیغمبر کامل و مکمل تیر شوے دے خدا اللہ تا طرف ناغوی تا دین دا غاو اعلان داو نو دون میں نکول چابا کول و چابا نکول او زان لپا غارونو کی بے جون تیرو عیسائیان اس خود عیسائیانو پادرین ودون نکی بے شکا خوزان لپا محلاتو کی پراتے تھے غارونو کے نا محلاتو کے وعدہ نکی خو خد والا رازی جنکی رازی یہ وغیت دم درود آر سکتا آگوی چی کم دمون دی درود خو آیادن باللہ خطا شما خدا آگوی چی کم خبل قصے پیسی دی آگا ورسا رکھائی
واده نه کوي خو خپل سیستم سټیک ساتي اوس خو محلونو کې اوسېږي ابا غارونو کې اوسېدل جونګړو کې به اوسېدل او دا د هغې دین او مذهبو جوریج یو سړی تېر شوی دی ډېر نیک بخاري شریف کې راځي جونګړه کې اوسېده او د خدای عبادت به یې کوو نو د نیکانو خلکو دشمنان خو ډېر نو چا ورته یو ښځه ولمسوله چې ته په دې جوریج باندې الزام ولګاو دا په موسی علیه السلام تم قارون ښځه لمسولې ده دا وی دا بعضې خلک یو عالم بدنامولو کوشش کوي د یو نیک سړي د بدنامولو کوشش کوي نو په هغه تهمت لګوي تور پې پورې کوي یو شپونکی وه هلته به یې ګډ چیلې سرولې نو هغې ورته ولمسوله پیسې وله ورکړلې وی ته په دې جوریج الزام ولګوه هغه شپونکی راله او جنید ته ځان نږدې کړه جوریج ته هغه وشړله وي ما له راله شي ګناه ده تا ته کتل ګناه ده نو جنۍ ورته وی ښځه به دې خوښه شم نو یو شپونکي سره یې بدعملي وکړه او د هغې جنۍ بچی پیدا شو د هغه شپونکی خلکو په مخه واخېسته بچی د کوم ځای نه دی ته خو واده شوی نه بچی د کوم ځای نه دی وی دا د جوریج نه الزام یې په هغه بزرګ ولګاو چې جونګړه کې دی رو په هغې الزام ولګاو دا ګورې زه نه ویم رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي فرمایي بس خلق راله او جوریج ته خلق خو بیا په داسې موقع کې اورېدل رستو کوي خاط ته دلته په دې ځنګل کې دیری په دې جونګړه کې مونږ خو ته عبادت ته دیری ته دې ته دیری چې زمونږ لونه او زمونږ خویندې او زمونږ وینځې به دلته ګډې چیلی سره یي ځنګل نه به خشاک وړي ګیا به وړي ته به هغوی سره بدعملی کوې ته دې ته پروت دی ده وې ما نه دي کړی خو خیر هغوی پرې نه خود راګیرې کو ښې او دا ولې د دې وجه هم درته وویم یو ځل عبادت کو مور ورته آواز وکړه یا جوریج نو د دې په مانځه کې خبرې هم جایز وې د دې په مانځه کې ګرځېدل هم جایز او دا د رسول الله مبارک زمونږ د پیغمبر مبارک په لومبۍ زمانه کې زمونږ هم دپاره هم جایز مانځه کې به خلکو یو بل سره خبرې کولې مانځه کې به ګرځېدل وروستو بیا الله آیت نازل کړه قوموا لله قانتین دا هر څه بند شو نو مور ورته آواز وکړه یا جوریج نو دی خو نیک سړی و بزرګ و پکار دا وه چې مور له آواز ورکړی وي خبرې جایز وي چې ولې مور یا د مور ضرورت و هغې پوره کړی وي مور ته یې ویلي وي چې په مانځه ولاړ یم درځم نو دی وي اللهم امي وصلاتي خدای یو خوا مې مور ده او بل خوا مونځ دی مونځ یې خپل پوره کړه نو مور خفه شوه چې تا ته خو په مانځه کې خبرې کول جایز دي نو ما له خو به د آواز را کړی و که نه چې زه په مانځه ولاړ یم یا څه یا څه نو مور ورته خیره وکړه وی یا الله دا جوریج اله مړ کړه چې ته د بدعمله ښځو سره د ده سترګې ولګوي یعنې دې بې حیا که خدایه په د تور راوله خیره یې ورته وکړه نو د مور خیره لګي د مور د خیرو نه به ځان ساتئ دا یاد وساتئ ګوره ډېر خلک میندو پلارانو سره ظلمونه کوي او زیاتي کوي مور به په خوله خیرونه کې خوړنه بازار وځي او د مور خیره د بچي دپاره دا دومره زر قبلیږي چې دومره زر قبلېدونکي شی بله ډوشترې ده او زمونږ خلک میندو سره ډېر زیاتي کوي بعضې خلک ټول نه بعضې خلک مور سره او پلار سره بیا په ښه نظر ورته نه ګوري نو مور خیرې وکړې چې خیرې یې وکړلې دقه شپونکی راله وی دا بچی د کوم ځای نه وی دا د جوریج نه بس خلکو را منډې کړې دی یو ټکه وې و او جونګړې وله روانه کړه دس نه سې کړه د چغې والې زما خو واورې که نه زما خو واورې خو بیا خلک خبره کوم ځای اوري یو انقلاب و یو مردباد یو بلوه وه او ټولو به چغې وی ظالم ای بدبخته ته دلته دیرې دی له دیرې چې زناکارۍ به کې جونګړه کې دلته پروت دی مونږ خویندې دلته ګیاګانې ریبي دلته خشاکونه غونډوي دلته څاروي سري او ته دې ته پروت دی هغه به ما خو خبرې ته چا پکې یو نه هوښیار سړی و هغه ویله که دم لږ واورئ که نه جونګړه خو مو روانه کړه دی خو وټکه او بېعزت هم که خبره خو یې لږه واورئ که نه وی ته څه وی وی دا ماشوم لږ راولې ده نه تپوس کوو خلک لږ سوچ کې پرېوتل ماشوم نه و ماشوم نه تپوس کوو چې له چا نه پیدا دی نو خلکو هم مخکې ورته بزرګ وی نیک سړی یې ورته وی خو چې الزام ولګي نو د خلکو سوچ بدل شو نو ماشوم یې راوسته وی یا بابوس من ابوکا ای بچې بابوس ته دي په ژبه کې چې پیره وي هغه بچي ته وایي
اے پیرودون کې بچیا پلار دې څوک دی چا نه پیدا هغه فلان الراعي د فلان کې شپون کې نه پیدا ماشوم خبره یو څو ماشومانو په ماشوموالي کې خبرې کړې دي یو حضرت عیسی علیه السلام دی یو دا پلان کې شپون کې چې د امې پلار دی بس خلق ملامت شو چې سړی مو اسې پیسه وړه بابا سړی نه ماغه دغه جونګړه اسې به سروانه کړه معافي ته وغوښته مونږ معاف کا او دا جونګړه د سرو زرو جوړو د سرو زرو بس مونږ غلطي کړې ده مونږ معافي غواړو د سرو زرو یې دله جوړو هغه د سرو زرو یې مه جوړوې چې څنګه مخکې وه اقصې راله واپس جوړه کړې نو دا مې دې پورې وې ډېر لوی بزرګ و نیک سړی خو د مور خیر وګورې ووایه که ډېر نیک سړی مې مور پلار به خوشحاله ساتي د مور ازاري کېږي بنه د پلار ازاري کېږي بنه او دویمه څه معلومه شوه چې دی به ځان له په جونګړو کې او په غارونو کې عبادت کوو دا هغوی دین نو حضرت عیسی علیه السلام هم دقه نو په لاره روانو یو سړي وبس کړې په لختي باندې نو په لپې اوبه راواغېستې وغې څکلې نو جامې وغورځو وی دې ته هم ضرورت نشته نو یو سړي مخ ووینځه نو ګیره کې ګوتې والې د ګومنځ کار یې په دې ګوتو کاو نو ګومنځ یې مه غورځوله وی دې ته مجت نشته وی دا کار په دې خپلو ګوتو هم کېږي دومره زهد او د دنیا نه بې رغبت او دنیا سره تعلق نو عیسی علیه السلام الله ته ډېر نږدې و الله جمدې جاړ اوچت کړی دی او په اسمان کې دی او د قیامت نه مخکې به راکوزېږي الله قرآن شریف کې فرمایي دی به وی یهودیانو وی مونږ په صلح کړی دی مونږ وجلی دی الله قرآن شریف کې فرمایي وما قتلوه وما صلبوه نه وجلی دی او نه په صلح کړی دی بل رفعه الله الیه الله ځان ته اوچت کړی دی او الله قرآن شریف کې فرمایي یا عیسی انی متوفیکا ای عیسی د دې اوچتو توفی اغشتو ته وی قبض ته وی زه ځان ته قبض کومه ورافعک الی ځان ته اوچتو دوی دې نشي وجلې وجود کې دې زیمه دوی دې نشي وجلې نو جمدې جاړه اوچت کړی دی د ډېر لوی امت پیغمبر تیر شوی دی د لوی درجې پیغمبر دی خو دین یې داو چې واده نه دی کړی او بل دین یې سو ځان له به ګرځېدل الله عبادت پې کو او خدای لوی مرتبې ورکړې وې لون له به په سترګو لاس کېښود الله به جوړ کړو برګي مرض والا باندې به لاس راخ کو اب خدای پاک جوړ کړو تر دې حد پورې چې مړی به جمدي کول مړی ته به قم باذن الله د خدای په حکم پاسا نو مړی به جمدي شو دومره مرتبه خدای ورکړې و نو هغه يهودي هغه عیسایانو ته وي استاسو پیغمبر خدای لوی درجه خاوندو استاسو پیغمبر بادشاہي نه درکړ د مسلمانانو پیغمبر بادشاہي کړی ده چې د مسلمانانو پیغمبر بادشاہي کړی ده نو امت او مخلوق ته یو نظام خودلې ده هغه نظام عیسی علیه السلام امت ته نه دی خودلې واقعي حضور پاک بادشاہي کړی ده هغه بادشاہ او بادشاہی تعلق دی د پیغمبر سره سلیمان علیہ السلام بادشاہ پیغمبر او داؤد علیہ السلام بادشاہ پیغمبر او رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر د خیری او بادشاہ هم دی امت ته داسې بادشاہی کړی دا چې د جاهلیت هغه خلق چې غیب خپل مور سره خپل خويندو سره زناکاري کوله سکاو میندو سره نکاحونه تړلو سکاو میندو سره او په کورونو به جنډې ولاړې بخاری شریف کې ابو داود کې حدیث ته عائشہ صدیقہ فرمایي چې په کورونو به خلکو جنډې لګولې دا بر دې نه خو چې په دې کور کې کڅو خپل خواهش پوره کړي نو پوره دي کې راځي کولاو ګڼ کسان برالل یو کورتا بخاری کې حدیث ته یو جنې سره یو زنانه سره به ټول یو ځای شو بدعملي به وکړه او چې بدعملي به سین وکړه نو بیا به بچي پیدا شو نو ټول به راو غوښتل ټول نو چې پچا به ګوته کې خدا دا بچي ستاده هغه به انکار نشو کول میراث په مغه نه وړو او د دې بچي ټول کفاله ذمہ داری به دا غسړی و او کله به دا ټول راو غوښتل و تاسو ما سره بدعملي کړی د بچي پیدا دي نو یو علم قیافه والا به راو غوښته علم قیافه دا چې د لاسو او د ګوتو د خپو د نخو معلومات کوي نو د ماشوم خپې ته به مقتل او هغه چې څومره زناکار به هغې ته به وکتل چې د ښځې سره به زنا کړې و هغې خپو ته نو چې چا به سمې وکړو وي دی پلار دی دا زندګي
د زنا جنډې به لګېدې کولو زناکارۍ به کېدې جواري به کېدل مردارې به یې خوړې څاروي به بغیر د علالې نه مردار به خوړل کو چې د چینیانې خوري بلکل مردار او صاحب من لوڼه به جم دی خاخول یو صحابي راغی رسول الله مبارک ته په جړا شو او په جړا کې وی د الله رسوله ستا په برکت په موږ الله ډېر لوی احسان کړی موږ الله د لوی غمه بچ کړي او جړل به ستا په موږ لوی احسان ستا په موږ لوی احسان صحابه هم حیران شو داسې په چغو جړل او سلګۍ وهلې سوی برخوردار خبره کوه وی ستا د راتلو نه مخکې لوڼه به موږ جمدی ښخولی وی ما چې واده وکړو د واده نه پس یو څو میاشتې پس یو تجارتي قافله ته په هغې کې لاړم هغې خو به تجارتي قافلو سره په سفر ته او تجارتونه به یې کول او قانون به چې تلل به ولې د حضور پاک والد محترم عبدالله هغه تجارتي قافلې سره لاړل بی بی آمینې سره چې نکاح شوه د عبدالله د حضور پاک د والد محترم نو ډیره مینه وه د بی بی آمینې او د عبدالله یو بل سره ډیره زیاته مینه وه ډیر زیات محبت انتهایی لیکن اخوا قانون دو چې تجارت ته به یو کس د کور خامخا ته او چې تجارت ته به لاړ نو په میاشتو به بار اخو به پیاده قافلې تلې یو قافله به لاړه مثلا نو په اتمانځو کې به دمه وکړه نو هلته به یې څه خرڅول او څه به یې غېشتل بیا به چارسدې ته لاړل نو چارسده کې به یې دمه وکړه نو دمه خو به داسې دی نه وه هغې سره خو به وخان او خیمې به وي وخت به لګېد نو هلته به یې په چا څه خرڅول او څه به یې غېشتل نو بیا به قافله لاړه مثلا په ناګومان کې به یې دمه وکړه درې څلور ورځې به هلته دمه وه نو خلکو به یې قافله راغلې ده نو که چا به خرڅول روبېړل ابه یې پرې خرڅ کړل چا به سا غېشتل ابه یې ترې واغېشتل دا قافله به لاړه مثلا بیا پېښور کې به یې دمه وکړه دا به په میاشتو میاشتو شام ته او یمن ته دا به او مصر ته به رسېدل دا به ګرځېدې دا قافلې نو چې څوک به پکې لاړل پیسې مال دولت به یې واغېست تجارت به یې کو نو واپس به په میاشتو راتلل نو چې کله عبدالله او د بیبي آمنې واده شو دا آمنه تې په امید کې شوه او امید یې پچو په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نو د عبدالله بنې سره مینه وکړه واده نه فورا پس بیبي آمنې ته وایي آمنې دا به څنګه کېږي چې زه په دې سفر ځم هغې مې دا به عبدالله څه کېږي رواج د قانون د ځم به خامخا نو چې قافله تیاره شو د خپل اوښ خپل سامان هر څه په قافله برابر کړو او قافله تله نوړې نه کېده نو کور ته به یې رامنډه کړې نو آمینې ته به وکتل نو بیا به ووت نو بیا به یې رامنډه کړې نو بیا به ووت نو بیا به راغی نو امینه ورته دروازه کې ولاړه وه وی امینې وی تر څو چې قافله د مکې د کوڅو نه نی پناه شوې ما ته به ولاړی چې زه تا ته ګورم داسې مینه وه او بیا ورته څه وی وی امینې وی یو خبره درته کوم وی چې زه له سفره راشم که نه چې سفر نه به رالې نو جرس به وټنګېده لرې ځای نه به جرس وټنګېده دا به ردې نښه وه چې قافله راله نو د چا به پکې پلار و د چا به پکې رور و د چا به پکې زوی و د چا به پکې روارو نو خلقو به منډې ووالې قافلې له مخې له او څو میاشتې شپږ میاشتې درې میاشتې میاشت پس کال پس قافله راله او زموږ ورور زموږ بچی راغی ورمنډه به کړې نو را تر غاړه به یې ویسته او سامان به کم اوښتې دی دا دی سامان به یې کور ته راوړه خلک به خوشحالې و جشن به و چې قافله به راله نو عبدالله ورته امینې ګورې یو خبره درته کوم وایي چې قافله راشي او جرس ټنګ وکړي نو ماله به ځان را رسوي ستا نه بغیر به ژوند څنګه تېرو ماله به خامخا راځئ ګورې چې لومبۍ سترګې مې پته ولګي نو ډېر په ژړا کې رخصت شو او آمینه بیبي تر حضور پاک مور هغې پورې ورته په لاره کوڅه کې ولاړه وکتل تر څو چې قافله پناه شوې نه وه او د اوښکو سترګې ډکې د دواړو پاتې شوې ډېره مزل چې قافله لاړه واپس راتلل نو عبدالله په مدینه منوره کې غریب وفات شو او مدینه کې دفن شو قافله کې به داسې هم کېدل خلک به ناجوړه شو په لار کې به غریبانان مړه شو دیم په مدینه کې مړ شو او په مدینه کې وفات شو هلته کې دفن شو دا نه دي څوک نه دي خبر چاته پته نه لګي خو چې قافله مکې ته رانږدې شو راله او جرس وټنګېده نو آمینه ووت
خلق خپلو خپلوانو له لاړل او دام ووته او ودرېده چې اوس په عبدالله راشي لومبۍ سترګې به یې په مو لګي او لومبۍ سترګې به پې زو لګو هر چا خپل خپلوان منډې والې او سامان یې کورونو ته ځغلو هر چا تر غاړه وتل خوشحالی وې رور مې راغی بچې مې راغی پلار مې راغی ماما مې راغی ښځه خاوند مې راغی یو خوشحالي و جشن آمینه و چې حیران په دې چې نه عبدالله راغی او نه د عبدالله سامان راغی دقسې په انتظار ورته ولاړه وه چې اوس په عبدالله راشي زما د مینې خاوند اوس به د هغه سامان راشي په دې سوچ او په دې فکر کې ده شکي خو شوه چې څه چل دی خاوند مې ناجوړه دی څه چلو شو هغه خو ما ته ویلو چې ما ته به لاره کې ولاړی چې د لومبۍ نظر مې پته ولګېږي اخو رانغی په دې سوچ کې ده چې اوښ باندې سامان بار را روانو امینې دا دې د خاوند سامان دی عبدالله څه شو عبدالله خو مدینه کې وفات شوی دا د هغه جامې دا د هغه سامان یو وخت تیر شو په بی بي امینې باندې اوهو زما د مینې خاوند او پیغله وه که نه عمر یې ډېر نو د عبدالله دونه عمر چې په سفر بنده په تمه د خپل بچي یا د خپل خاوند او د خاوند په ځای ورته د هغه جامې راشي دا ډېره سخت دی الله دې مسلمانو سره دا آسان کار نه دی دا ډېر ګران کار دی موږ سره یو ځل په یو سفر کې د عمرې یو سړی وفات شو هغې ټولو خلکو ما ته وی چې دا به ته به دا مهرباني کوې چې د ده دا سامان د هغه وارثان به راځي حالانکې وارثان یې خبر و چې وفات شوی ما ولا تسلیم ورکړه په ټلیفون باندې مې ستاسو دا بچی دلته وفات شو یا دا رور او بس دلته به خښ کړو او دعا ورته کوې تسلیم یې ورکړه خو هغې ټولو ما ته وایي چې مولوي صاحب ته ښې ادرا سامان به د پلار ته او د ده وروڼو ته په ایرپورټ ته حواله کړي دغه تسلي به ورکړي ما ویې ښه ما مړو سوچ ونه کړه ښه مې ورته وکړه چې موږ خپل سامانونه را واغېښتل اسلام آباد ایرپورټ کې او د هغه پلار راغلی وروڼه یې راغلي مور یې راغلی منظر و عجیبه عجیبه منظر ما هغه سامان را واغېسته پلار ته مې حواله کړه مور یې چغې کړې زما بچې پلار یې چغې کړې زما بچې خیر ما ورته تسلي ورکړه مې شکر وباسئ چې بچې په مدینه کې دفن شو اقا منظر د عبدالله را یاد شو چې عبدالله را نغی د حضور پاک والد محترم او بی بی آمینې ته د عبدالله سامان راغی نو آمینې دقه چغه وویله زما عبدالله الله اکبر عبدالله څه اما عبدالله او د هغه جامې او د هغه جوړې او د هغه سامان او د هغه پیزار دا ورته راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایشی یتیم پیدایشی یتیم داسې الله پیدا کړ دنیا ته خدای ښایي چې هغه انسان چې د پیدایش نه مخکې د پلار ستوري ته تللی دی او په ماشوموالي کې ته مور په سفر کې تللی ده بی بی آمینه خو د دې یتیم نه چې زه ملغلره جوړوم او د دې یتیم نه چې زه د رڼا د هدایت یو نور او سپوږمۍ جوړوم نه الله وی زه جوړولی شم خبره مې دې پورې زما وروڼو کوله چې په عربو کې هغه سړی رسول الله مبارک ته وایي چې د الله رسوله ستا په موږ ګټ احسان دی جاړي سلګی وایي څنګه احسان دی ولې دا چغې وی وی د یو تجارتي قافله کې لاړم او زما یو ماشومه زما د مرګ نه پس پیدا شو ما څو کاله بار تېر کړل چې رالم هغه ماشومه مې لویه شوې وه هغې به کور کې منډې تړلې واله وی چې رالم هغه جینۍ ته مې وکتل زه شکي شوم ښځې ته مې دا څوک ده وی دا مې وینځه اخېستی دی یو ماشوم زمونږ اولاد نشته نو دا مې واغېسته چې دا به زمونږ اولاد شي ما وی ته ټیک ته کېدی شي چې ته به یې وینځه اخېستې وینځې به خرڅېدې او پوه شوم شکي شوم تپوس چې مې وکړو نو پته ولګېده چې زما لور ده نو لاړم او کوی مې وکړه او دا ماشومه مې واغېسته او ښځه راباندې پوه شوه او دا ماشومه مې غېږ کې واغېسته او دې ما سره ډېره زیاته مینه کوله
ډېره موده پسې ولیدم ویې پېژندم چې دا عمر پې کړی و چې دا د پلار دی خو پلار ته به غږ نه کوي چې زه ستا لور یم هغه لور مې واغېسته او هغه کویله مې یوړله او چې ځان نه مې شکوله نو د هغې لور هغه چغې وکړم زما په دېړه کې پرته دي دا جاهلیت امې ځان نه وشکول هغې چغې والې کرکې والې او زما په زړه باندې د جاهلیت هغه مهر لګېدلی و چې دا زما په هغې رحم رانغې هغه مې جمدی کوي کې وغورځول او خاورې مې پې ور واچولې او خښه مې کړه ستا احسان دی په موږ باندې چې ته رالې او امت ته د داسې فتنې نه او جهالت نه بچ کړې رښتیا ووایې اوس هم بعضې ښځې وې په اسلام کې زموږ حق نشته زه یم ته به یې جمدی خښولی دا د اسلام برکت ته چې تاله حیثیت راکو اسلام لور لا د رحمت لقب ورکړي چې دا رحم دی او اسلام لور لا د جنت لقب ورکړي چې دا جنتی دا او اسلام ویلي د رسول الله مبارک چا یو لور او پالل او تربیت ولو کو دی انسان لبد دی لور په تربیت الله جنت ورکړي پلار لوی نعمت دی او لور بیا ډېر لوی نعمت دی په زوی د جنت زیری نشته او په لور د جنت زیری شته چې لور دې وپالل او ښه تربیت دی ولو که ښکلی ادب دی ورکړه دا پکې شرط دی نو دې پلار او دې مور له به خدای جنت ورکوي لور لوی رحمت دی پیغمبر مبارک فرمایي رسول الله مبارک فرمایي حدیث کې راځي چې کله د کور ته یو سودا راوړی او زامن او لوڼه دې په کور کې لور له ورکوه وګورئ ولې دا لور به خوشحاله شي او تاسو ګورئ که زوی له دې شی ورکړه که نه نو غونډ په خپله خوري او که لور له دې ورکړه لور ګورې په خپله خوري نه د هغې په زړه کې رحمې اوي رورکي له ورکوي بیجان له ورکوي لالا له ورکوي دا د جاهلیت دور چونونه به جمدی خښول مردارې به خوړی ښځو سره به یې څه سلوک کو چې د ښځو دا د میاشتې خپله بیماري به راله خوراک به یې ورسره یو ځای نه کو اوبه به یې ورسره یو ځای نه څښلې که د ښځې به بچی وشو څلوېښت ورځې به ښځه په یو څښا کوټه کې دی راوه او چې خاوند به یې مړ شو د عدت زمانه به یو کال و یو کال په یو څښا کوټه کې به دی راوه یو کال د خاوند د مرګ نه پس نه به ورسره دوی ډوډۍ خوړه نه به یې ورسره اوبه څښلې په څښا جامو کې به ناسته وه یو کال پس بروتا بین بته ته ښا جامې به وي د ټاټ جامې به وي چا به ورسره لاس نه میلاو چا څوک به ورسره کېنېدل نه دی ښځې سره کال پس به راووته نو پچې به یې وله ورکړې نو اب یې لوښي کې واچولې نو شاته به یې وغورځولې دا جودو د خلکو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته راغی داسې نظام قایم که داسې نظام چې ښځو له سم مضبوط عزت ورکړه او قدر یې وله ورکړه ښځه سردار او که ښځه د ماهوارې بیمارۍ په وخت کې می نو دا بالکل پاکه ده صرف مونځ به نه کوي جومات ته به نه ځي او قرآن له به ګوتې نه وروړي خاوند ورسره لاس هم یو ځای کولی شي د دې خولم پاکه ده د دې لاس هم پاک دی د دې وجود هم پاک دی د دې جامه هم پاکه ده د عزتمند ده او که خاوند دې مړ شو صرف عدت دوران کې به خپل ډول نه کوي خوبصورتی به نه کوي د خاوند په کور کې به وجود پاک دی جامع پاک را پیزار پاک د کلاس یو بو کیو منډو به نه پلیتيږي اسم نشته که اولاد یو شو بچي یو شو صرف منځ به نه کوي سلوخت ورځو پورې سلوخت اکثره موده ده قرآن نه به ګوتې نوړو تلاوت به نه کوي ذکر کولی شي درود شریف ویلی شي په دغه وخت کې لاس پاک ته خولې پاک را کوبو کې لاس بندي اسم نشتار سو پاک دي داسې نظام یې ورکړ رسول الله مبارک څوک په دې ښځې سره ظلم وکړي ښځې له به طلاق ورکړو نو چې عدت به پوره شو نو بل به یې ورکړو نو چې بیا به عدت په تېرېدو شو نو بل به یې ورکړو نو چې بیا به عدت په تېرېدو شو نو بل به یې ورکړو نه به یې ښځه کوله او نه به یې جدا کوله سلسله 200 طلاقونه به ورکول چې څونه به خوښه هغه به ورکول شریعت پې نه دا پابندي ختم 3 طلاق دي 3 دریو کې تاله اختیار دی دریم نه کدي دریم دی ورکو خیر او خلاص بیا دې نه خزه کېږي خزه له یو مضبوط حق ورکړه خزه له قسم په خدای کې په میراث کې څا ورکوله دا د جاهلیت زمانہ و اسلام خزه له په میراث کې خپل حق باقاعده ورکړه
لور لخپل حق دی که د پلار کور کې هم د حق دی خور لخپل حق دی مور لخپل حق دی د حقونه ولا اوس بعد خدای وای کنه وی د مو خدای لک په نیمه حصہ ده وی دا خو نیم حق را لرا کړی دی بالکل ٹھیک دا لک په نیمه دی حق دی لیکن ستا پیسو ته جد نشته په شریعت کې ستا ګټه پچا ده چې پلار کرے پلار بدل ګټي او چې خاون کرے لاله خاون بدی ګټي ستا جامه په خاون ستا دارو په خاون ستا پیزار په خاون ستا ډوډۍ ستا اوبه ستا کور ارس په خاون دی دا نیمه چې درکې تا ضرورت نشته خدا د یو عزت درکې دا نیمه ستا مفت ده دا کته په ځان لګیو کې نه لګي ستا ارس په خاون دی نیمه ردل تشته خو الته محرم درته ملاوي هم دې ارس په خاون دی هم ته مہر ملاوي هم به نیم مال درته ملاویږي او ارس دې په خاون او د بچو ارس دې په خاون دي او د پلار نه بم د تیسه ملاویږي د رور نه بم درته ملاویږي دا بیل خبره چې زمون شری قانون نشتا مون خذل خپل حقونه نه ورکو خذل خپل حق ورکه که یو لور رااله او پلار ته و چې زه نه غواړم بابا مال مرا کو زماندار یا زه غریب هم خو زه درونه نه غواړم بیا ټیک نه دی غواړم یو لور رااله او پلار ته وای چې زه نه غواړم زما رور دی بس دا زما د پلار مال دی او زه د پرور ته بخم نه غواړم بالکل بخلی شي که نه غواړي نه دی غواړي خو که داسې نی او پلار ورنکړه نو پلار مجرم دی د خدای په دا اسلام دا قانون دی مور له حق پلار له حق د اسلام ولا دا نظام خلافت دا رسول الله مبارک قائم کو زنا باندې دومره مضبوطه پابندی شو دومره مضبوطه پابندی چې کچا زنا وکړه او دا واده کړی سنساری کی با او کو واده شوی نه دي سچرتونه نورم شتا سل دوری بوته ملاویږي او بیا د رسول الله مبارک زمانہ کې یو صحابی را حضرت ماعز اسلمی رسول الله مبارک ته دی خوا کې الله رسول ما زنا کړی یو خدای پیغمبر مبارک ته مخ واړه مطلب د یک وخت گواه در باندې نشتا بس توبه با سکر چې مخ دې خواړو وی الله رسول ما زنا کړی دا ما نورانی کړی دی په ما د الله حق چې سده او د الله سره حکم دی په ما قائم کا رسول الله مبارک دې خوا مخ واړه دې بیا سلور دلته مخ واړو خو دې نته بیا راغی پیغمبر مبارک ته مخامخ کې ناستو رسول الله مبارک وتوي مړوي اصلاس بده وروړي پریدا نا وی پورا کار مخ کړي دي مړوي اس بده خپل کړي اس بده لاس وروړي وی دا الله رسول خپل خاون چې خد سره کم عمل کوي اقامه کړي پما دا خدای حد قائم کا سلور اقرار شو خبره مضبوطه شو نو حضور پاک صحابه ته دی بوزه سنگساره خدا دې کړی دا او په سنسار نو الته پکانو وشتو سنسار دې سنسار یک دې غریب کې د کانو دا تو پراغ نو منډه کړی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سره یو د اوخ جامه پرتوا غیر واغشتو پاغي اوشتو دې اولګې د په سر باندې را پریوت او خیره وته حضرت عمر خدای رضا سدا سے کا کتا دا بدعملی نه وکړنن به زموږ لاسونو جامې ستاده وجنه د وینو نه رنگ شوی ځکه په خلکو ویني پریوته لیکن رسول الله مبارک تماشې لاله نړ هغه ته د خپل صحابه دا ښکارېدل لکه د بچو په شان یہ صحابه واپس شو سه چلم کو وی سیب سنگسارم کو وی سیب منډه واله او عمر فاروق رضی الله عنه یو د اوخ جام را واغشتو پاغه په دې سر وو ولاندې را پریوت شهید شو او ویني په عمر پریوت خیره مرته وکړه نو حضور پاک حضرت عمر ته استغوي یو عمر ډیر بد دی وکړل ډیر بد دی چې خیره دی وته وی قسم دې ماعز اغه توبه استدا اغه توبه کرد دا توبه د مدینه په دې ټولو خلکو تقسیم کې د ټولو توبه بخله قبول وی صدق خیال دی پا آغا انسان چه غراشو پا خپل ځان سخو کی چه ما باید خدای حق او حد قائم کا ارس چیوی خوب چه اللہ راضی شو اللہ خفل نو بعض خلق وی صحابانو غلطی شوی گناہ شوی منم دا بعضی سیزون قصدن اللہ پا صحابو کی رو سری دی دا پارا چه دا شریع حکمونو عملی نمونه موجود شی
چې ښکاره شي خبره، لیکن داسې توبه به مور راوړې ونه باسي چې کوم حضرت ماعز وستله. څنګه توبه وستله چې خیرت کې مې له نشي، دنیا کې د سزا ملو شي خو چې خیرت کې مې له نشي. او هغه خزه چې ور سره بدنامه وا ماشاء الله هغه رااله رسول الله مبارک الله وی دا الله رسوله مړه دې ته صحابي وي دونه د خدای نه یریږي. وی دا هغه خزه اجتماعي سره بدنامه ما وما دا الله حکم نافذ کا خو په ګډه بچو. وی زه خورې ته لاړه چې دا ماشوم دې پیدا شي بیا راځه وته پته و چې ما بم سنگسارای، لیکن بیا راځي سنگسار دي شم او د سنگسارې دو مرګ څونه خطرناک دی. خو دنیا کې د سنگسار شم تکلیف دي تیر کې خو چې قیامت کې رب العالمین خوشاله یو خفنه هغه سزا نه بشي. چې بچي پیدا شونو راغی بچي وسره بيد الله رسول په ما د خدای حکم قائم کا بچي مې پیدا شوی دی نه کنه دا بچي لاستا خوراک ته محتاج دی. صبر وکا چې دې د پيو نه پریشنو بیا به ګورو سره، لیکن دا تختی نه دا بیا راځي، دا صبر نه کوي دا بیا راځي. نو چې بچي لوي شو نو بچي راوست او ډوډۍ ولا پلاس کې ور کړی دا اخوري. وی دا الله رسول مهرباني وکړه په ما د خدای حکم قائم کا. وی دا ما بچي اوس ما ته محتاج نه دی وګوره کنه دا ډوډۍ خوري عملی ته ورې حضور پاک ته خول. نو پیغمبر مبارک په نه صبرېږي نو اما شمه چالور کوي د کفالت بته کې خزلاله سنگسار صحابو توبو ته مګور داسې معاشره جوړ پیغمبر مبارک. اوس څوک زنا کوي و دې کې څوک خو دنیا ته ناکاره کېږي. په اسلامي خلافت او اسلامي حکومت نشتا چې اسلامي حکومت او اسلامي خلافت وي یو الګ خوري یو جنې ته په غلط سترګو ګوري، یو جنې خو دی ولګ ته په غلط سترګو ګوري ترونه صدا الګ او سل دوری هوا دا جنې رونه سل دوری هوا او دا کوا د کړي دواړه سنگسار کا. زما د قسم په خدای کې په درانجو عمر دې په خپل ټول وطن کې د زنا معمولی حرکت مولي. غلا چې سوکو کې لاس ته پرېګا یو نه پرېګا اسلامي لاسونه بونډي کوي، لاسونه بونډي کوي نه امان راولي. یو به بونډي شي خو ټول دنیا به بچي څوک هم غلا نه کوي. دلته خو غلاو کی پولیس غریبانان یره دا پولیس والا ډېر خلک دی دا غریبانان سوکي دوی ونیسي او چلته عدالت کې پیشي پرېږي دي سوکي خوارا. یعنی د حیران پدې ما خدای خبر چې کم سازش تن زمون په ملک کې شروع دي، کم سازش مخیرو کې یو کس په مون پورې ټوکې کول او غړې ده په مانځ کې رقص او غډا کولا پولیس غریبانان ونی بیا بل یو بوډا او بل بوډا غټه غټه ګیره وا په مانځ کې غړې ده په دې نټشتا ام پولیس الحمدلله ونی نو بل یو ولک بیا په مانځ کې غړې ده یو نخره شروع ده او داسې غړې ده په مانځ کې مې غ تصویر په خپل ولې چې په سجده پروت ته ځان لقای پر رکوع پروت ته ځان لقای په قیام ولار دی او غړېږي او چې دوا کوي غړېږي او د خلق او تلاسونه پړقي او پیسې پینوړي ام حکومتونی و نو پرون می بلول ظالم بل پنیټ باندې راغلي دي اغم بوډا دي اغم لګیا دي په مانځ کې غړېږي په مصلا ولاړ دي او خلق په پیسې نوړي دومره خلق ډاډه شو د خدای ظالمانو خدای له په جنگ ورځي د خدای ظالمانو د خدای موږ پورې ټوکی کوي د خدای ظالمانو هغه الله چې د خپل وجود او بچي او سترګې او شکلونه درکړي دي هغه الله سره جنگ کوي قسم په خدای کې وسره وکړي شي تبا بشه ظالمانو وی غنم ګران شو وړ ګران شو او تیل ګران شو او پلان کې شي ګران شو مې شکر وباسه چې د اسمان نه در باندې کانی نه وری دا د خدای عذابونه دي په مختلفو شکلونو په مرادي ولی موږ د خدای نه لري موږ پورې ته ټوکې کې خدای د صبر کوي دا د چا برکت دی د رسول الله مبارک برکت ته قسم په خدای د دې نه مخکې قومونو که معمولی دا غلطي کړې ده نو کاڼي پرې راغلي دي زلزلې پرې راغلي دي تندرونه پرې راغلي دي بیا نیک او ګناهګار یو شان خدای سوځي افسوس دا دې ته په مصلا ولاړې او د خدای موږ پورې ټوکې کې ظالما موږ معراج د مسلمان دی او د خدای سره رازداري ده موږ د خدای حکم دی
موږ په ټولو امتونو کې په ټولو پیغمبرانو په امتونو کې فرض و پچا یو پچا دو چا یو شان او ته لګیو په مانځ کې خدای پور ټوکې کې او ګډاګانې کې د ډم بچیا دم توپ دي دونه خوښ چې د په مانځ کې دم توپ کې ډول او سورناري دومره خوخه چې په مانځ کې ته ډول او سورنا کې او پیسې در باندې خلک نو له کوناټي د بیره ډکای دا افسوس دی دغه پولیس والا کرونو چې داسې کسان اونیول شرمن ته وباسه سبب جج پری ما ته پته سبب پری دا خلک ولې ډاډه دي نظام نشتا قانون نشتا او په قانون عملداری نشتا قانون شته خو په قانون عملداری نشته ځکه خلک ډاډه مرګونه خلک ولې کوي سبا پیسې ورکړي راخوشي کوي غلاګانې خلک ولې کوي پولیس خوارانو ته هیڅ ګناه نشته د پولیس ته هیڅ ګناه نه کوي پولیس خپله ډیوټي پوره کوي پولیس مه بدنامه وي پولیس خپله ډیوټي ښه پوره کوي ویني چې نور سره څوک هغوی له هو او غریبانانو او مونږ یې ونیسو دشمني زمونږ په غاړه ده بلا پولیس هم خلکو مړه کړل مونږ یې ونیسو دشمني په سر والو او چې سبا عدالت ته پیش کو نو وی دا چې تا په ډس کو د خر نه کې اوچته و کښکته و یو گویا وی د خر نه کې اوچته و بل گوا وی نه لکه کښکته و وی بری میکړي یو نه تاسو کې چې راځي پکاو څونه قاتل لريو یاره وی لس غزاو ابل ورته وی سودا لريو بل گوا ته وی شل غزاو ها گوانو کې اختلاف ته بری مړه چې څوک پچا ډس کوي نو گوا دغه وخت کې کچولالي گیا خدا لمنډه وي ایو نه تپوس کوي ښا گوا په کم ټوټو پسې وشته دي ویجی په تماچا کما تماچا وا 32 بور ابل توي کما تماچا وا 30 بور گوا کې فرق شو بری ay ته خدای دې به خو باسا هغه وخت کې بلا گوا تماچا صحیح کوي هغه ناراغه دي چې په ځان لمن پرې او تختی چې موږ پکې باجا نشو او پولیس چې گواشه هغه نه معنا پولیس گواہی نه معنا پولیس سره ته اقرار وکړي چې دا جرم نه کړی دی نه د پولیس گواہی نه معنا دا گواه تاسو الکه تاسو په یو بدمعاش باندې گواہی کولی شي نه تو ورکه دی قوم له تحفظ دی به گواہی کوي ما کار سره چې گواہی کوم سبا خو ما باجا کوي پرانار واز باندې د خپل دکان نزا دا جی صاحب زمادار ما دوست ما سره ناشته ما خامخ دا ما سره ناشته دا په حیات آباد کې معشوق ګل بچي لکه دا ګلاب پشان ګل بچي خپل دکان نه روان شو د خپل دکان نه په گاډي کې روان دي د خپل دکان نه د حاجی محمد الله صاحب بچي د ما سره ناشته په خبر یو میاشت دوه شو چې مخکې دا واقع په خشوي خمدیدار روان دی او پرنګ روډ کې چا په خور پرنګ روډ کې د کوهاټ پل چې کم دی برا په هغه پل د پاسه دوه کسا موټر سایکل والا مخ کې شو وېدرو پیسې راکړه پیسې والا نه لیپافي راکې لیپافي نشتا راشه او دز یو ځای ولا مړکو یو ولا زخمی معشوم او مخلوق قسم په خدای چې هغه تصویر ته ما تر مخ کې شماله جاړه دا تلسو ولسو کالو بچے او مخلو لال غریب لا دا قاتل پتا نه لګي دا ولی عمل نشته په قانون ته ونی سه یو سو ډاکوان ته ونی سه یو سو قاتلان او دا چل وسرو کم چې پیغمبر مبارک په زمانه کې شوی او صحابه په زمانه کې شوی دي سره عام يرونه ستوچت او سر تی وا یره کدل ته چا ډاکا وکړه او دل ته چا غلا رسول الله مبارک په زمانه کې او سو کسان للعرینین دا وره عرینین را دا اسلام خبر یو کړي خو د زړه مسلمانان نو بیماران شو په مدینه منوره کې نو حضور پاک نه تاسو کو حضور پاک ته تاسو کو دا بیماری در باندې کلی کې چې تراغلي دی یو سبب هم کول وي موږ به د خانو پیس کلو متیا دی بمس کله د بیت المال خان وغیله ولې جزه اسکه دا پېمه چې الته ولېګل فلما صحو چې کله بالکل برابر شو نو چې د پیغمبر علی السلام کوم شپون کېو د خانو سره اون باغې مړ کړ یو نو دو درې کسان هغه مړ کړ او خانه تختو دا کوان شو پیغمبر علی السلام له اطلاع رااله لخر یو پسې له ګوسړی رونه او کسان دوی یو سره نبی ټوله تو چرې وستل دا کېم غردولا سړی موجلې د مرتدم شو پیغمبر مبارک وسره چلو
خیلاس او غسخ پته پرکړه دا ار یو نه خیلاس او غسخ پا او اوس په سلایان ګرم کلو پسترګو کې ولا و ځکه دوی دا غشپون کې سره د قچل کړي او پسنګستان کې دغه څو غرزول په دې کانو کې او چغې به والی پزمه کې چکونه لګل او ساته وتا ته ډاکو سره دالو بوکړه زما د قسم په خودي ډاکو باندې وسیتم نصیحت کې چې به بڑا کنه کې یو سو بمړ شي دانه چې نه بمري یو سو کینسر اندامونه به کټ شي کینسر چې په کم لاس ولګي کټ کې نه کټ کې دا کینسر دی یو سو کینسر به ختم شي باقی په معاشره کې مکمل امن براشي دا امن نشته سه دا کیدی غلا غانی دی زناکارې دی د لور خور عزت محفوظ نه دی ستا مال دولت محفوظ نه دی ستا عزت محفوظ نه دی بچی دی محفوظ نه دی چې د کور نو دی خدای روغ او سالم بکړه زما بچی کور ته راځي په قانون عملداری بالکل نشته قانون نشته او په قانون عملداری نشته او ارسل تنگ دی او کدا وی چې خدای دی هغه نظام او قانون په دې ملک راولي کوم چې د رسول الله مبارک نو هیڅوک دغه قانون ته مخ کوي نو شا کوي بیا پکې مونږ نه یو الکه دې ملک له قانون په کار دی کنه به قانون خو یو ملک چلیږي نه نو چې پارلیمنت قانون جوړي او د اسلامي منبران او موت جوړو دا غینه خبره چې خدای کم جوړ کړی دی هغه قانون چلی د خدای رسول چې کم جوړ کړی دی هغه قانون چلی به قانون خو ملک چلیږي نه نو ته په پارلیمنت کې قانون او ټیک د انتظامی امور کې تعالی قانون سازي اجازه شته انتظامی امور کې خیر لیکن اصل قانون بس د قران او سنت باغه عمل شي قسم په خدای کې چاپ پټي زیاتی وکړه د حضرت ابوبکر صدیق په زمانه کې زکات نه خلک انکار وکړ و نه ورکو و جهاد وسره وکړي جهاد یې وسره وکړ ټول برابر بیا خو رسول د زکات نه انکار وکړي بهر کې د رسول الله مبارک داسې نظام قائم کړ نظام خلافت د میراث غل سزا ډاکول سزا قاتل سزا بدعمل سزا زناکار سزا لور سره ظلم کوي خور سره ظلم کوي هغه نه حق غشتل ځکه نن پرانا روز خلک د خلکو نه پیسې واخلي څوک یې تپوس کولی شي خلکو پردی پټی نیولې دي پردی پټی په غصب باندې ته تپوس کولی شي یو مالدار دی بل غریب دی مالدار لګېدل دا غریب ټول مالی نیولې دي تپوس کولی شي د اسلامی خلافت خدای پاک دې مونږ سوال د خدای نه کو الله زمون په دې وطن کې هغه نظام قائم کی کم نظام چې الله او رسول دې امت لور کړی سیستم باندې ټیکيږي اسنه ټیکيږي نو هغه يهودي بادشاہ هغه يهودي مصنف چا دا کتاب لیکلی دی هغه قال خلق تسوي وی اوخای عیسی علیہ السلام بادشاہی نه ده کړي نو دا نقشه خپل امت ته نه ده پیش کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم بادشاہی کړي ده او څنګه بادشاہی کړي ده د مدینه منورې د جمعات ته منبر او د محراب نه بادشاہی چلول چا خو دې غکړ بیا حضرت ابوبکر صدیق داغه نه پس راغی د عدل او د انصاف حکومت بیا حضرت عمر فاروق راغی د عدل او د انصاف حکومت اخو د مدینه په کوزو کې ګرځید حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلکو حال به معلومو چې د چا سحال د چا سحال د شپې په قسم په خدای ګرځید یو د شپې ګرځید او ماشومان جړل یو ځنګل کې خیمه لګېدلې ورنا او ماشومان د شپې आवाज دلری زینم راځي هغه خادم واسطه هغه ته وی ترازه د ماشومان ولې جاړي چې څنګه ورلل یو زنانه ناستر او ماشومان دی وجاړي وی خور یا ترورې دا واړه ولې جاړي وږي دي نو اور بلې دا کټوي تا نو وی دا خوراک ول زر پوخ کور کا ولا کنه وی دې کې خوراک نشتا وی دې کې سری په دې کټوي کې وکړ وی کانو ته ولې اور بلې وی دې په تمکو مدوی دا خیال دي چې ګندې کړل څه شي په خای نو دې بلګه تم پیدا شي جړه به غلی شنو کو چته خوب ورغه هغه نه پیژنې چې دا حضرت عمر دی نو ته وی دا نه اے خورې دا بچی دی جاړي او دا اوګي دي نو ته امیر المؤمنین لا ول نه ور دي عمر
ورشه چې د بیت المال نه د نسشي مقرر کې دی بچو لکنه او تسوي وې د قیامت پر ورځ به زما لاس او د عمر گریوان به یو د خدای دربار ته به راکاږي پیژنې په نه کې د خپل عمر وی عمر هغه سوق نه ده وی عمر به راکاږي بالکل به د خدای دربار ته راکاږم وی ولې وی د بچی پکې وګي دی جاړي وی عمر د نس خبر دی ولې راکاږي ورشه ورته وایا نو قدر نکړه به راکاږه وی چې ما نه ځان نشي خبرولې بادشاہي ولې دې ته بادشاہي ولې نن سبا خو لړاو حکومت کارو نن سبا وی او جنگ ودا قانون په حکومت کارو بس عمر لال بیت المال ته د هغه ځای نه بوجه ډکه کړه او خوراک او سامان چې څه لګېدل وی دومره ډکه کړه غلام وی چې ما ته وی را پشای کا وی ما ورته وی چې زه غلام یم زه به وړم وی قیامت پر ورځ به مې پیټې توړې را پشا کا نو بهادر غسنا کو وی بوجه مې ور پشا کړه چې ور پشا مې کړه نو اوړې نشو نو په دې لارې د خپې تلې راځي داسې ډکه وه هلته یې یوړه چې ویلا نو زریا کټوینا کانی مانی توی کړ او پاره کې 16 مول ارس چی سال به پخا اور نه بلید وی پوکې به ورکاو او پخپل وی ماته چې خواشا وی داسې پوکې به ورکاو چې ماته غلوګي ښکارېدل چې د عمر په دیګره کې بدل راتل الوی پخا کلا ماشومانه مالک وی ما ته چې صاحب د چیزو کنه وی صبر وکړه ماشومان مې په جړا لیدلې چې په خنده ویلم الوبه چې ماشومان په خندا شو یو بل سره په لوبو شو نو اخذ ته وی سار لراشه امیر المؤمنین ته د بیت المال نه د وظیفه مقرر کو وی ما به تسوق پریری امیر المؤمنین ته وی تراشه زبلته زبر وته مخامخ خدا خو نه پیژن سار وخت کې داراله مسجد امیر بعد خلافت کم دی مسجد نبوي دی چې خدا سنگاراله او دته یو قتل وی دا خو غفرونه سړی خدا دی پد خو ما اور بل کړي دي لوګي پوکي به په والی دي الوا به په پخ کړي دا نو خضر رستو کې دا ویراوی نه سه مال راوړي له واسطه وی وایا کنه قیامت پر ورځ دوست الله ترسوي عمر به د گریوان نني سي نو راکاږي سبب وایا دوست وی جړ قسم پخ دې ډېر جړ وینا د قیامت پر ورځ به د الله په دربار کې اوس گوي کوم چې الله عمر ډېر د انصاف حکومت کړی د پیغمبر علیہ السلام خلافت دیتا خلافت پیغمبر مبارک یو نظام پر خیر قسم خدا د انصاف غریب ته انصاف کونډه ته انصاف یتیم ته انصاف مالدار ته انصاف غریب ته انصاف امن سکون اطمینان جنگ جګړه نه د ارجا خپل مال دغه په قبضه کې بس او چې غریب دی بیت المال نه مال ورته ملایويږي دا نشته چې دا یو زمانہ و چې خېټو پورې به کانی تړل یو زمانہ و چې فتوحات شو د دنیا مال لاغه غربت ختم د اسلامی قانون کې غریب شته نه چې کوم غریب دی هغه ته د بیت المال نه مستقل میاش په میاش تنخواه ملایوي دا نشته چې نوکری نشته هر سړی سرکاري نوکر وي هر سړی به د فوجي وي فوجي په کور بناسي تنخواه باندې که ضرورت راغی جهاد ته بده نو هغه مایکل هارت سوی هغه عیسایانو ته وی دی راکړئ جواب کم نظام د مسلمانانو پیغمبر امت ته ورکړی کم د امن نظام د سکون نظام د اطمینان دا نن چې د پولیس نظام دی د حضرت عمر فاروق جوړ کړی رضی الله عنه دا نن چې سفارتی نظام دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دنیا له ورکړی دی دا نن چې فوجي نظام دی رسول الله مبارک او حضرت ابوبکر صدیق امت له ورکړی دی دا نن چې دا ډاګ نظام دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه امت له ورکړی تمہارو زمون پیغمبر یوازې نبی پیغمبر نو زمون پیغمبر بادشاہ همو زمون پیغمبر خلیفۃ الله هم هر پیغمبر د الله خلیفہ په مقدس مکه او بیا پیغمبر علیہ السلام د ځان پس خلیفګان کړی خبره ته د بل دی موږ له خدای ډیر عظیم شان پیغمبر ډیر عظیم سیرت اخو او افسوس د دې پاګې د مسلمان عمل نشتا خدای پاک دې موږ له عمل توفیق ورکړي زمارو یو سیز د تویم خیر بل جمعه په بیان هم کوم لکه درود شریف په پیغمبر مبارک وایي ها ځان سره تسبیح وایي لکه درود شریف وایي دا درود شریف ډېرې فائدې دي بل جمعه به درته ویم دوکه چې الله په موږ رحمت
یا الله موږ د رسول الله مبارک صحیح امتیان جوړ کړي الله د هغې په نقش قدم روان خدای د حضور پاک نقشې زموږ خپلې کړي الله د فتنو نه وساتي الله د مصیبتونو آفتونو نه په امن کې وساتي یا الله کشر کلم دینداره کې پروردګار چې کوم مسافرونه په بار ملکونو کې یو زنانه ده د انګلند نه ټلیفون کوي مونږ سره ډېر محبت ساتي جمعه سره او هغې ته دعا کوي بچو نسو ته چې الله وله خیر او عافیت او برکت ورکړي یو بله زنانه ده د هغې بچي نشته دعا ورته وکړي چې الله ورته نارینه اولاد ورکړي زموږ یو بل دوست په دې پنډۍ کې ما ته پرون هم ټلیفون وکړو وایي زما نوم بنالي زما ډېر لکه کشر دی او ډېر نیک انسان دی په دې پنډۍ کې خپل تجارت کې دعا ورته وکړي چې الله وله خیر او برکت ورکړي الله وله روغ صحت ورکړي او بیمار دی الله شفا ورکړي یو بل رشته دار یې دی هغه څه په خلکو قرضې دعا وکړي چې الله وله قرضونه نه وباسي الله د فتنو آفتونو نه امن کې وساتي زموږ د قاري صاحب ته دعا وکړي قاري محمد الله صاحب ته دغه بچی وفات شوی دی چې الله تعالی د هغه هیر کړي الله وله صبر ورکړي الله وله نور خیر ورکړي بعضې مردگان وفات شوي زموږ د دین الله جي صاحب مولوي صاحب د ردوي خواښې وفات شوي وه ابل سمیع الله دي والدان هغوی ته دعا وکړي چې الله مغفرت نصیب کړي الله تعالی د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي شیر لالا کور والا بیماران دي الله دې وله روغ صحت او عافیت او شفا ورکړي څومره زموږ میرنادر جي صاحب د شیر پاو ډېر نیک انسان وفات شوی دی هغه ته دعا وکړي چې خدای پاک یې وبخي د دې سریر د بدر خیر د کندیره د سر وفات شوی دی څومره مردگان چې وفات تلای ټولو بخي الله تعالی دې په قبرونو انوار نازل کړي الله دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي او چې څومره بیماران دي الله ټول له شفا ورکړي روغ صحتونه ورکړي زموږ د جومات ته ډېر لرې دی نه میلمانه راځي زموږ یو ډېر قریبي دوست دی خلیل خان افریدي هغه هم راغلی دی نور ملګري هم دي د هغه ته مخکې زوی و هغه وفات شوی امداد خان هغه ته دعا کوي چې الله پاک یې مغفرت نصیب کړي الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او څه پریشانۍ دي ورته دعا کوي چې الله پریشانۍ په خوشحالو بدل کړي دوی ته هم دعا کوي چې مور یې بیماره چې الله شفا ورکړي یا الله چې دې جمع کې څومره زموږ دوستان دي دا ټول زموږ دوستان دي او د لرې لرې ځای نه راځي خدای چې د چا د زړه څه حاجت دي وله پوره یا الله چې چا د څه پریشانۍ دي په خوشحالو یې بدل کړي بار ملکونو ته کم دوستان روان دي په خیر یې ورسوي بار ملکونو کې چې کم مسافر دي خصوصا زموږ ورور دی شفیع الرحمن صاحب دا هغه وروڼه دي دا هغه دوستان دي هغې ته دعا کوي چې الله د خیر او د عافیت او د برکت زندګي نصیب کړي زموږ یو بل دوست دی حاجي عبدالرحمن الکوزي صاحب هغه ته دعا کوي زموږ یو بل دوست دی حفیظ الرحمن صاحب دی په دوبۍ کې هغې ته دعا وکړي دا ډېر ښه خلک دی او زموږ د جوماتونو سره یې وخت وخت تعاون کړی چې الله د خیر او د عرفت او د برکت زندګۍ نصیب کړي الله د فتنو آفاتو بلیاتو نه په امن و امان کې وساتي ای الله ته زموږ نه راضي شي خدایه چې چا موږ ته د دعاګانو ویلي ما نه نومونه کله هیر شي چا د دعاګانو موږ ته ویلي دي خدای دعاګانې وله قبولې کړي زموږ د دې کلي خلکو ته دعا کوي زموږ په دې کلي خدای د خپل رحمتونو باران نازل کړي څومره ملګري دي جومات ته راځي د خپلو کورونو نه راځي په یو یو قدم وله اجرونه ورکوي د دې محلو خلک چې څومره د جومات خدمت کوي الله ته وله د هغې برکتونه او عافیتونه نصیب کړي خوشکاله صالح ته واقعي دعا وکړي چې الله پاک د رحمتونو بارانونه نازل کړي او الله موږ د فتنو آفاتونو په امن کې وساتي وصلی الله تعالی علی سیدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. قطب خیر د کندي